مچیمار پیژنې مایان والا مایان چې څوک نیسي هغه د سیند په غاړه باندې مایان نیوه د سیند په غاړه مایان نیوه او څه طالبان راغلي وغه خپل د کتابونو تکرار کا او سبق یې دوهراوه نو دا مسله پکې رااله چې کله یو نرخزه هغه مړ شي د هغې به جنازه څنګه کې د هغې به جنازه ها به وې او که هو به وې د ښځې جنازه به کې او که د سړي جنازه به کې دوا به پکې کمه وې بل دا چې دې نرخزي ته به ښځې غسل ورکوي او که سړي به ورته غسل ورکوي او دا چې دا مسلې رالې نو او دی ولاړ دی اوس د طالبانو دا خبرې اترې اوري د جال ورشتلی دی سمندر ته سیند ته جال ورشتلی دی په دې کې دا جال راخ کوده او چې څنګه جال راخ کوده نو یو بهترین کپ پکې راووت مایع ډېر ښکلی دوی چېرې دا کپ که اوس زه بازار ته وړم دا مایع بازار ته وړم نو دا خو قیمتي دی او په بازار کې به زما نه خلک په کمو پیسو باندې اخلي راشه پخوا چې به چا داسې یو بهترین شی و یا به څه تحفه تیاره کړه نو هغه به د هغه وخت بادشاه له وړ هغه به په ورته ډېر انعام ورکاو بیا د دغه مایع بهترین تیار کو د بادشاه دربار ته یې ویوړ بادشاه ته یې وی بادشاه سلامت ما په سمندر کې یو بهترین مایع نیولی دی او هغه مې تاسو ته په تحفه کې راوړی دی بادشاه چې کله مایع ونید ډېر بهترین و واقع بادشاه خپل غلام ته وزیر ته حکم وکړ ته داسې چل وکړه چې دله 2000 اشرفۍ ورکړه 2000 اشرفۍ وله ورکړه بادشاه راغی وزیر راغی او 2000 اشرفۍ راواغستې او دې سړي له ورکړه د بادشاه خواته یو وزیر ناست و هغه ډېر زیات کنجوس و د بادشاهانو سره نږدې چې کوم خلک وي که نه نو هغه ډېر زیات کنجوسان یا یو مشر سړی که نه یا یو د چا کار اوس مثال کې ته په چا باندې سفارش کې په یو کار باندې یا د چا سره ملاقات کې نو د چا ځای ته چې ته ځې د چا سره ملاقات کې نو هغه به بلکل تا ته نه وایي چېرې زما سره ملاقات مه کوه خو دا کوم چې اوس ولاړي دا سیکرټري یا دا خوا شاته دې باندې ډېره سخته راغلي چېرې ملاقات اوس مه کوه او دا چل دی واغه چل دی دا حقیقت دی زموږ د تجربې نه ثابتې خبرې دي بادشاه دی کله دا مایع په میز باندې کېښو بادشاه حکم وکړه 2000 اشرفۍ وله ورکوي د بادشاه خواته یو وزیر ناست و ډېر زیات کنجوس و بادشاه ته یې وی بادشاه سلامت دا مایع خو ګورې دومره قیمتي نه دی چې 2000 اشرفۍ تا دې سړي له په دې بدله کې ورکړي او خیر دی کم یې اشرفۍ وله ورکړه او دا نورې ترې واپس واخله ویره ماله خو چل نه راځي ما وله ورکړې که تا له څه طریقه درځي واپس یې کړه هغه وی بادشاه سلامت ما له طریقه راځي وی څه طریقه ده وی طریقه دا ده چې سړي ته آواز وکړي دی خوا راشه سړی راغی دی خوا وی تا چې دا مایع کم راوړی دی نو وی دا نر دی او که ښځه مذکر دی او که مؤنث دی که مذکر دی راوړی نو مؤنث په پسې لاړ شي او دغه شان مایع به ونیسي او مؤنث یعنې ښځه به پسې راوړي نو دا دواړو جوړي به برابر شي که ښځه دې راوړي نو مذکر به وله ونیسي او د دې سره به یې راوړي او دلته به یې کېږدي او که داسې ورته پته نه وي نو ګورې مایع د دومره قیمت نه دی پیسې واپس کېده د خو د طالبانو نه هلته خبره اورېدل وه ده ورته ډاریک ووایي دا نه نر دی او نه ښځه ده دا نرخزی دی بادشاه چې کله دا عجیبه جمله ده د خوله نه واورېده نو بادشاه هغه بل وزیر ته حکم وکړي 2000 اشرفۍ نورې راوړه ورکړه 2000 اشرفۍ نورې راوړې او هغه سړي له ورکړې او هغه روان شو چې کله روان شو نو کومه بوجۍ کې چې د اشرفۍ اچول وي هغه سوری و د هغې نه یو اشرفۍ وغورځېده ځمکې ته چې کله وغورځېده د هغې نه دا سړی زرې بوجۍ کېښوده او اشرفۍ پسې ښکته شو په دې وزیر باندې خو یوه د اور لمبه اول خوره شوه
او بیا چې دا 2000 اشرفۍ بیا ورکړې نو د اور لمبه پې بیا سړی خو سور ناسو. بیا د وزیر د سړي د دغه نه چې یوه اشرفۍ وغورځېده د نورې اشرفۍ کېښودې په دې بله اشرفۍ پسې ښکته شو او زر په خپل څادر باندې صفا کړه او ښکلې کړه. د وزیر پې اواز وکړ ویره ډېر کنجوسه سړی، ستا له 2000 اشرفۍ بادشاه درکړي بیا یې پسې 2000 درکړي 4000 اشرفۍ ستا څه در سره دي او یوه اشرفۍ ستا نه وغورځېده ته په دې پسې ښکته شوې پرېږده چې بل چا به ځان له راغستې وې که او هغه دې ښکل کړه اوچته دې کړه. وي دا ما په دې نیت خو نه ده راغستې، دا خو ما په دې نیت باندې راواغسته چې په دې باندې د بادشاه سلامت نوم لیکلی شوی دی او دا ښکل مې ځکه کړه چې په دې اشرفۍ باندې د بادشاه سلامت تصویر لګېدلی دا تصویر مې وله ښکل کړ. بادشاه هغه سړي ته آواز وکړي 2000 وله نورې راوړه ورکول. دا ولې دا په هغه سمندر کې په هغه سیند کې د طالبانو تکرار یې اورېدلی او صرف اورېدلی خبرې یې وله صرف اورېدلی وي. د دې طالب او د دې مدرسې د دې طالب د وجې د هغې د خبرو د اورېدلو د وجې هغه سړي ته په دنیا کې 6,000 اشرفۍ میلاو شوي. اوس که ته د دې علماو سره کښېنې خپل تعلق ورسره ساتې نو الله تعالی به تا ته په دنیا کې هم عزت درکوي او په آخرت کې به ورته هم الله تعالی عزت